د مچمچۍ 4-5 کیلومتر سفر کوي د غرو خوا یغه خواته وړي بیا را درومي ورځ کې لاس 15 پیرې کوي ګلانو پسې ځي بیا راځي ورځي خپل مچ پټۍ ته بل ته چوار شي بیا مړه کوي یا دا خپل اره وا ډیپټي کوي څوک بچیان ته اوبه راوړي څوک داسې خوراکای د بچیان ولا راوړي څوک شات راوړي خپل ډیپټي کوي زیارت کې دا ګلان دي په خاړ دی د غره په مابین کې دي دا ګلان دي څو قسمه دي لاس 15 قسمه ګلان دي دا خاص دا ګلان نه دو مچمچۍ دا ایرستی دا یو قسم رس وته وای دا دور ټولوي دا لمر چیر ساخش د ټیم کې به دور راوړي دا بیا چې کله شات مات راوړي بیا خپل مشینی دی بیا په یغه هوا په ذریعہ نرباسو د جلای ملای کې واچو شپږ جلای اخلي دا ډبی دي خپل خانه کې دي زنه کې 15 خانې وي زنه کې لاس خانې وي مچمچۍ پر دار مدار وي زنه مروي شاتي زنه شنشوبای دي زنه کرپولای دي زنه چنچن بوټای وته وای زنه غوژور دي هر کې خپل سیزن دی شاته ور برنونه وی کال آباد وي به کوي چې کال خوندور نه وي برنونه نه وي بیا شات مات نه کوي او باغ تر سیستم دی ये जो शाद के जो लोग होते हैं ये बंदू से आते हैं पेशावर तो यहाँ पर हर साल आते हैं ये शाद का कारोबार करते हैं सबसे अच्छी बात तो ये कि इधर यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ होते हैं यहाँ के जो फूल होते हैं वो बहुत ही मुफीद फूल होते हैं मतलब बाकी इलाकों की निस्बत से बहुत ये अच्छे हैं ना शाद उसका अच्छा शाद है मतलब उसका वो जो जूस है बाकी इलाकों में भी होते हैं मतलब ज़ियारत का जो ख़ास है इस जंगलात के दरमियान में ये लोग शाद की जो मक्की जो है उसको छुड़ते हैं ये उधर जंगलात के अंदर फूल होते हैं उससे जो रस चूसते हैं और फंसिया कर अपने डिब्बे में मतलब वो शाद बनाते हैं